بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. زما عزتمندو، حدیث کی راځي د هغې مفهوم داسې دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې تر تازه دي اوسي ها خلک چې زما یو خبره واوري، زده یې کړي، عمل پرې وکړي او نور ته یې ورسوي، نو دا خلک تر تازه اوسي. بل حدیث کی راځي د هغې مفهوم داسې دی. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ته به کله څه مشکل کار پیښ شو، نبی علیہ السلام به فوراً په مانځه کې چې دی مشغوله شو، او نبی علیہ السلام به چې دی یعنی خپل حاجتونه هم چې دی د مانځه په ذریعه باندې حل کول. کله به یعنی انور تندر و، نو نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پر مانځه کې مشغوله و چې څو پورې به انور تندر پرېښودی، نو دغه شانتې سمومۍ چې به تندر ونیوله، نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه کې مشغوله شو، د هغې پورې به نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه نه فارغ څو پورې به سمومۍ تندر پرېښودلې نه وه. نو دغه شانتې ټولو پیغمبرانو سنت عمل چې دی هغه څه مشکل کار ورته مخې ته راغلی، هغوی د مانځه په ذریعه باندې خپل حاجتونه او مسایل حل کړي دي. دغه شانتې اصحاب کرامو رضی الله اجمعین ته چې به هم کله څه مشکل کار پیښ شو، هغو به یعنی فوراً په مانځه کې چې دی مشغوله شو او خپل حاجتونه ضرورتونه مسلې به د مانځه په ذریعه حل کولې. موږ او تاسو هم د فساد د دور یعنی مسلمانان یو په دې وخت کې چې دی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم زمانې نه موږ ډېر زیات لرې یو. موږ هم تاسو هر وخت کې هر ځای کې الله ته محتاج یو چې موږ او تاسو خپل حاجتونه، خپل ضرورتونه، خپل مسایل د مانځه په ذریعه باندې حل کوو. زه نن تاسو سره یو مونځ صلات حاجت په باره کې شیر کوم چې دا موږ او تاسو په خپله مې زده کړو، عمل پرې وکړو، او نور ته هم چې دی یعنی دا د رسولو کوشش وکړو چې موږ او تاسو په خپله باندې هم کومه خبره یعنی کوو، عمل پې کوو، یعنی دینی خبره عمل پې کوو او نور ته یې رسو، نو په دې کې به زموږ ستاسو ته دنیا کې مجر میلېږي او آخرت کې هم الله تعالی موږ له بدله در راکوي. نو زه تاسو د صلات حاجت په مانځه په باره کې نن هغه مونځ زه تاسو ته یعنی ښیمه چې تاسو یې زده کوئ او عمل پې وکړئ، او څه مسله یې څه حاجت ده چا الله تعالی نه چې دی هغه موږ او تاسو یعنی په دې ذریعه باندې خپل حاجتونه پوره کړو. الله تعالی زموږ منځونو ته، الله تعالی زموږ ذکرونو ته، الله تعالی زموږ نیک عملو ته نه دی محتاج. الله تعالی صمد ذات دی، بینیر ذات دی، غني ذات دی، خو موږ او تاسو په حالت کې الله تعالی ته محتاج یو. نو امون چې هغه دا دی چې موږ او تاسو کلم څه حاجت او څه حاجت او هغه پوره کېږي نه، نو موږ او تاسو په خشوع حضور سره په ښکلې طریقه سره اودس وکړو، د هغې د فرایضو، د هغې د سنتو، د هغې د مستحبو یعنی طریقه باندې موږ په ښه شان موږ اودس وکړو، او بیا د هغې نه پس 4 رکعاته نفل صلات الحاجت نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته نفل صلات الحاجت، د خپل حاجت بس د حاجت دپاره زه مونځ کوم 4 رکعاته نفل دي، او دا په هر وخت کې موږ او تاسو یعنی ساخت په وخت کې کولی شو، سهار مالې او دغه شانتې د ماسپښین نه وروسته کولی شو، او د مازدیګر د مانځه نه مخکې کولی شو، ماښام مانځه نه وروسته کولی شو، خصوصا د ماخوستن د مانځه نه وروستو یعنی چې یعنی څوک کوي د کوم حاجت لپاره الله تعالی به هغه حاجت پوره کوي، نو هغه مونځ په دې طریقه دی چې تاسو د فکر وکړئ او دا یې زده کوئ. مونځ په دې طریقه دی 4 رکعاتو نفل نیت چې تاسو وتړو، او تاسو کله ثنا سبحانک اللهم و تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم، سورة فاتحه ولا الضالین آمین پورې کله تاسو مونځ ووې، نو په اولني رکعت کې په دې پسې به تاسو 3 پیرې آیات الکرسي ووایئ، الله لا اله الا هو الحي القیوم وهو العلی العظیم پورې، دا به 3 پیرې ووایئ، دا رکعت په وکئ. بیا چې دویم رکعت تاسو ودرېږئ او بسم الله سورة فاتحه ووایئ، د هغې پسې بیا ورپسې قل هو الله احد الله الصمد، سورة اخلاص یو پیر، سورة فلق قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا یو پیر ووایئ. بل دویم رکعت به داسې وکئ، بیا به دریم رکعت هم په دې طریقه باندې وکئ، بیا به څلورم رکعت هم په دې طریقه باندې چې تاسو وکئ. بیا چې کله سلام وګرځئ، سلام وګرځوئ، نو د هغې نه پس په یا وهابو یا وهابو مخکې ته چې دی یعنی 101 پیرې چې دی دا تاسو یا وهابو ووایئ، 101 پیرې، د هغې نه پس لاسونه اوچت کئ او 3 پیرې درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس چې ستاسو څه حاجت وي د هغه حاجت دپاره تاسو دعا وغواړئ، او بیا چې دی 3 پیرې وروسته پسې درود شریف وایم. زه په خپل الحمدلله د 2011 نه چې دی الحمدلله دا مونځ کومه د صلات حاجت لپاره، او چې ما څومره حاجتونه دي الله رب العزت
د دې په زیره باندې پوره کړي دي. نو زه دا غواړم چې تاسو ته ان شاء الله دا خبره در ورسي، تاسو په خپل زده کې عمل پوکئ او د الله د رضا لپاره مخکې ټول مسلمانانو ته ورسوي. موږ او تاسو نیت په ټول دنیا ته رسولي چې ټول دنیا ته به موږ د الله تعالی دین رسو. نو زمونږ د ټول دنیا نیت ته تمام دنیا ته د الله تعالی دین رسول. نو هغه چې په کومه طریقه باندې موږ او تاسو یعنی کولی شو خپل وس مطابق چې د موږ او تاسو کوشش وکړو په خپل چې د موږ او تاسو دا زده کو او نور ته ورسو. الله تعالی دې مال هم او تاسو په دې سمون کول توفیق راکړي.